الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز ومحترم آدم رجعت درنو أخوة مسلمان وفختنورنو الله تعالی مو دا جلسه او دا دستار بندی او دا معشومان او دا خوشحالی نصیب کا او دا هر قسم تکالیف و مصیبتون و آفات و دا دین و دا دنیا سره دا ما پامان کی وسات معززو دا مسلمانان والحمدلله پدی طبقی دا دین دا اسلام دا ایمان دا قرآن دا الله دا رسول صلی الله علیه وسلم محبت اچولې دي او دنه کړې دي زموږ سره په دې دنیا کې بشمار مخلوقات او قومونه اوسي دا قومونه دي زموږ په تعداد کې زیات دي زموږ په مالونو کې زیات دي او زموږ طاقتونو کې زیات دي مالونو کې موږ امریکا زیات ده مالونو کې موږ یورپ زیات دي زموږ علاقان د مزدور لپاره یورپ ته دي جرمني ته دي ایټالي ته دي یونان ته دي فرانس ته دي امریکا ته دي برتانیې ته دي دا ولې دي ځکه چې دلته مال او دلته سهولیات فیسیلیټیز کم دي او هلته سهولیات او فیسیلیټیز زیات دي هغې له بعضې قومونه موږ په تعداد کې زیات یو بل ته ورکوټې په اعتبار د رقبې سره زموږ د عالم اسلام نه کم راغلی دی خو په اعتبار د تعداد او د خانه شمارۍ سره زموږ نه زیات دی او هغې ته چین ویلې کېږي د ټول چین آبادي راجمع کړه دا د ټولو مسلمانانو نه زیاته ده او بعضې خلک موږ نه په رنګ ګروپ کې ډېر ښه راغلي دا ټول انګریزان چې راغلي دا ډېر سره سپین راغلي او صحتونه یې ډېر ښه راغلي او بدنونه یې ښه وي بیماري یې کم او مونږ وګوره کله زیړ یو کله تور یو کله خړ یو کله څنګه یو او چې لا پکې لاړ شي ګوډ او چارې له او چې لا پکې د شپې لاړ شي دوی بخاري له نو چې ماسخوتن کې راشي نو ښځه دې نه پېژني چې دا څه اشیا دی کور ته راننوت دا د محنت او د مشقت د وجې نه کله ناکله زموږ دا شکلونه هم بدل شي دې ټولې دنیا کې چې څومره قومونه دي که نه زه تاسو ته کف نه لګوم دوی باندې د مادیت غلبه شوې ده هندوان خو داسې بېوقوفه قوم دی که ما تاسو ته د هندوانو بېوقوفتیا وښودله نو تاسو به حیران شئ ګورې یو قوم به څومره حده پورې بېوقوفه وي چې د هغوی کره غوا ولاړه وي او هغوی میتیازې شروع کړي او دوی ورته دا سترګې داسې بټې نیولې وي او زر ورمنډه کړي جګ ورته ونیسي د غوا میتیازو ته او بیا ټول کور والا ماشومان بوډاګان او زنانه راجمع شي او د هغې نه د تبرک دپاره په ګیلاسونو کې څکي چې دا برکت دی او په مخ باندې راچي او په سر باندې راچي چې دا زموږ د ګیو ماته میتیازې راغلي دي نو ته سوچه کې ستاسو ماشومان به چېرته د غوا میتیازې وڅکي نه څکي او د هندوانو ماشومان د غوا میتیازې څکي دا درته ګپې نه لګومه ګوره
کته چې دا د مولا لیونی شوی له ډوډۍ نه خوړلې یې چې نه دسکري نو ما ډوډۍ خوړلې دا چې مې سکري دا دماغ مې کار کوي وردا تاسو ته حقیقتونه وي دا یو قوم دا غره طبقاتیا ورته سره چې په خپل لاسونو باندې بوتان جوړ کړي د بیسو یو بوت دی جوړ کړی هغه ته هنومان بوتان جوړ کړی وي د بیسو په شکل کې د بیزو په شکل کې د الپی په شکل کې ګنیش جیو تا ورته وي خو بیا یاد ساتي غواړي د هندوانو معاشره دا د خپل مادیت ته وینا پسته طرف روانه د خرابېږي دین پکې نه نشته د هغې به دین چې دی اسلام نه یادومه ښه د هندوانو د خپل دین په هندوانو کې نه نشته عیسایان یو ډېر لوی تعداد دی ډېر لوی تعداد دی د عیسایانو تاسو نه په مردم شمارې کې هم ډېر راغلي ټول یورپ عیسایان دي د امریکې دوه بر اعظم دي ځان سره یاد ساتي امریکا دا د ملک نوم دی خو دا د بر اعظم نوم دی صرف په یو بر اعظم کې 21 ملکونه د عیسایان راغلي تاسو به اورېدلي ارجنټاین برازیل السلواډور پیراګوي دا ټول پاناما مکسیکو دا ټول هغه ملکونه دي چې د عیسایانو په یو ځای کې نه راغونډ شوي ملکونه کینیډا دې هم چېرته اورېدلي دي یاره مې داسې پرېږده موږ د خپل کلي د ماشومانو نومونه نه راځي او ته موږ ته وایې چې کینیډا دی اورېدلی دي او پلانکې دی اورېدلی دي دا پرېږده خو دا ټول د عیسایانو ملکونه راغلي خو دغې خلکو خپل دین پرېښی دی هسې نه وي د عیسایانو راغلی دی خو دین یې پرېښی دی نن سبا چې شناختي کارت جوړېږي نو د امریکې 45% آبادي دا لیکي چې زه الحاق پسند یم نه یو نه خدای منم او نه یو رسول منم او نه پیغمبر منم بس فطرت پیدا کړی زموږ نه دې طرف ته علاقې دي تاسو به لیدلي خو به مې اورېدلي به مې روس ورته ویل کېږي نه خدای مني او نه رسول مني یهودیان نه خدای مني او نه رسول مني هغه خپل هم نه مني مادیت کې نه غلبه شوې ده خو الحمدلله موږ په 2023 کې اوسو ډېر د فطرې وخت راغلی دی د مادیاتو وخت راغلی دی د دنیا د غلبې وخت راغلی دی خو زما په تاسو باندې دا اعتبار راغلی دی انشاءالله چې د دې مادیت په دې دور کې د 2023 کې چې ټوله دنیا مادیت راګیره کړې ده او د جدید تعلیم او د جدید ترقۍ په روم باندې پرده او دین او ایمان ختموي بیا هم زما تاسو باندې د اعتبار دی چې تاسو به انشاءالله د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم او د دین او د قرآن او د اسلام سره مینه ساتئ دا د باندې زما اعتبار راغلی دا مې اعتبار دی د باندې ګپ ته نه لګو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګري ناستو هغه ملګرو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د خپل مینې د اظهار دپاره یا د دې دپاره چې دا معشوقه او دا معشوقه راځي چې کله ناکله به معشوقه راځي کې کنه کله به په سبب راځي کې کله به ورته ډوزي ولي څه به ورته ولي ډوزي خو پېژنئ بوډاګانو سلیمان علیه السلام داسې ناست و سلیمان علیه السلام خو سلیمان علیه السلام یو چنچڼ او یو چنچڼه وه دا چنچڼې دا چنچڼ په دې ورځو کې داسې دا وزر روباسي نور خو پوهېږې که نه د دې چنچڼې خوا ته تاویږي را تاویږي نو دا چنچڼ او چنچڼه داسې ناست په یو تار باندې په یو شاخ باندې سلیمان علیه السلام ناست په خپل تخت باندې او تخت د سلیمان علیه السلام خو تخت د سلیمان علیه السلام پیریان به پې ناست وو دیوان به پې ناست وو زناور به پې ناست وو د دنیا څه اشیا چې د هغې نمایندګي به په هغې کې نه موجوده وه نو دا چنچڼه داسې دا چنچڼ داسې دا وزر اړقې راوړقې دې چنچڼې ته نو هغه ورته نه نږدې کېږي بیا ورته داسې دا وزر اړقې هغه ورته بیا نه نږدې کېږي نو ورته وایي را نږدې شه که تو غواړې نو اوسپنه د سلیمان علیه السلام د تخت په دې وزر باندې ووهمه او دړې وړې به د سلیمان علیه السلام دا تخت ته راوغورځوم سلیمان علیه السلام خبره واورېده دې چنچڼ ته اشاره وکړه چې راشه که چنچڼ چې کله راغی رپېده په یاره کې سلیمان علیه السلام خو باچا وایي دا څه خبره دي ما خو واورېده وایي باچا سلامت څه مې ویلي دي وایي ته وایي که سلیمان علیه السلام دا تخت وغواړم نو اوس مې په دې وزر ووهه وایي باچا صاحب دا خو مونږ هسې معشوقې راځو کوو ډوزې ولودلي معشوقو اوس که مونږ معشوقو ته دا نه وي تاسو که بوډاګان ګورئ پښتانه وګورئ یو څو خبرې درته کوم ښه
یو دا دی چې چا سره په موټر سایکل باندې ښځه یا چا سره چې په ګاډي کې ښځه یا چا سره چې په لاره کې ښځه رواني وریاب ساتي چېرته به هغه سړي سره جګړه نه کوي دا زموږ د پښتو قانون راغلی دی زما په دې خبرو پوهېږئ ځکه هر سړی خپلې ښځې ته باتوفان دي هغه وایي چې زما دا خبر په ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات بدماش سړی راغلی او دا د ټولو نه زیات تکړه سړی راغلی دی او چې تا ورسره شروع شو له لاس دې ماچو د هغې دا خاوند دې د هغې په مخ کې دوه درې څپېړې وي نو ټوله قوره دې وله خرابه کړه که نه نو کور یې که نه خرابوی د دې خاوندانو د ښځو مخ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم معشوقه وه او معشوقه عاشق غواړي چې ماته دا معشوقه راضي شي نو کله ناکله یو شان کله یو خبره کړي کله بله خبره کړي د دې د وجې نه چې معشوقه راضي شي نو دا صحابه یا یو صحابي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي یا د الله پیغمبره مونږ ستا وروڼه یو وروڼه ګوره ته چې اوس دلته رالم او تاسو ماته لاس اوچت کوه دا سپین ږیري کله ناکله راشي ماته وایي استاد خیر علي ته خو زمونږ ورور یې او زه ورته وایم چې زه خواشه ته به ډېره مانه کوم طرفه ورور راغلی هغه راته وایي خپل کارګاه خو دی نه غریب نه کا د هغه ته مینه راغلی زه راته وایم زما ورور یې ته ماته وایي چې خوښه دا خو زه دا یو عزت درکوم یعنې ته زما نه کوم طرفه ورور راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا صحابه وایي د الله پیغمبره مونږ دې وروڼه یو ته زمونږ ورور یې وایي نه تاسو زما وروڼه نه یې تاسو زما ملګري راغلي یې زما وروڼه تاسو نه یې د هغوی داسې لږ ساه وغومته شو تاسو ورته په پښتو کې ساه ووایئ د عربۍ د فقې ساه نه لکه داسې فکر واغستل وایي د الله پیغمبره چې مونږ ستا صحاب راغلي یو اصحاب راغلي یو نو ستا وروڼه څوک راغلي دي وایي زما وروڼه هغه دي چې زه یې نیم لیدلي او په ما باندې ایمان راوړی دی او زما وروڼه هغه دي چې زه یې نیم لیدلي او په ما باندې عاشقان دي او زما وروڼه هغه دي دا زما د طرف نه زیادت چې زه یې نیم لیدلی او زما نوم موري نو زما لپاره هرې قربانۍ ته تیار راغلی دي نو تاسو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي لیدلي خو پر عاشقان یې په انشاءالله تاسو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي لیدلي خو ایمان هم پرې راوړی انشاءالله تاسو د ماشاءالله الحمدلله تاسو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي لیدلي خو چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حسن او د جمال او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عزت او د ناموس او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په نوم د کټېدو او د ځان د کوتره کولو د قربانۍ وخت راشي نو زما په تاسو دا یقین دی انشاءالله چې تاسو به د دې مولیانو نه مخکې ولاړ یې مونږ مولیان خو به دا وایو چې لکه سپلې راوړی پڼې راوړی لکه امسا راوړی پکې او چې مونږ پاسو نو تاسو به انشاءالله نیغ په میدان کې ولاړ یې نو د فتنې زمانه ده خو انشاءالله یقین مې چې مؤمنان یې ښایسته ښایسته د فتنې زمانه ده خو یقین مې د باندې چې انشاءالله کامل ښایسته د ایمان خاوندان یې خو یو دوه درې کاره به نور کوئ چې دا نعمت ته الله تعالی پاتې کړي د ایمان دا خراب رانه نشي ګورئ ځکه شیطان مونږ پسې لګېدلی دی او سم لګېدلی دی والې تاسو څه وایئ د کار غریب سړی خصم خوب کوي که مالدار سړی خوب کوي وایه که نه غریب که دا غریب ولې خوب کوي هلکه غریب د دې توپ ته لاندې څملي جیب کې یو روپۍ نشته که وی ما هیچ غم ندارم بر سیم و زر و مالی الا برا کسی کی با دل بری وصالی ما هیچ غم ندارم ما هیچ ندارم و غم هیچ ندارم دستار ندارم و غم پیچ ندارم چې چا په جیب کې رشي نه وي نو به د دې توپ ته لاندې سمله او چې هلکه د چا په جیب کې 1 لاک روپۍ وي نو د دې توپ ته لاندې سملاستی شي وایه که نه او چې لا 2 لکه روپۍ وي نو وایه بیا سملاستی شي نه که او چې 10 لکه روپۍ د چا رالېږلي بچي د سعودي عرب نه او هغه راوړي د چارسدې نه نو ځان سره به موټر کې ځان سره به 2-3 کسان بوځي او چې لا خط پته ولګېده چې 85 راغلي د سعودي نه خو الله دې حلال کړي او د حرامو نه به الله په امان کې وساتي نو ګوره ځان سره به ګارډ بوځي ځکه دا یو قیمتي شی دی دا پیسې په حال کې نو ته به د دې د حفاظت لپاره ځان سره ملګري بوځې کوشش وکړې چې مانه دا پیسې خرابې نه شي نو ستاسو د ایمان زمونږ او ستاسو په خیال باندې د دې ټولې دنیا د پیسو نه اعلی راغلی دی الحمدلله د ټولې دنیا د پیسې نه نو ستا د ایمان نه ځار د ټولې دنیا د حکومتونو او د تختونو او د تاجونو دا د نو ستا د ایمان نه ځار او بیا مې د باندې یقین راغلی دی
چې ان شاء الله څنګه دوی چې د پاکستان بادشاہي نه درکو سل کاله د پسلیکو 15 کاله پس به پکې وټونه نه بیخته خدای بس او سل کاله د پسلیکو او سل کاله ان شاء الله سره د ګیرې نه سره قران دا الحمدلله ناس دی خو چې ایمان دی ویل ان شاء الله خو خیر دی خو چې ته وې چې نه سل کاله خو بناس دی خو ورې دا دنیا به دی او آخرت به دی نو وای خو په کې دا کنه خو په نه ولی منتبته چې د دنیا د باچی نه عارضی شي راغلي دي اصل باچی وصل خیر دا د آخرت دی نو د دې د حفاظت لپاره به تاسو یو څو کارونه کوئ یو خدای دې لږ دې عمل وکړئ ډېر د ځانه انځري شیبه تاسو نه شئ جوړولی ما ته پته ده او نه د ځانه چېرته دلبره د کنا صاحب جوړولی شي او نه د ځانه چېرته د تورنزو باباجي جوړولی شي خو انشاءالله لږه لږه ګزاره حال عمل به انشاءالله کوئ پنځه وخته لمونځ به انشاءالله کوئ که د تهجدو موقع راته میلاو شوه کوئ نوافل د هغې سره کوئ سل کله د درود شریف سل کله د استغفار لږ غوندې تلاوت چې کوئ دا به ستا په ایمان کې نور او رڼا پیدا کوي او د دې نه پس چې نور او رڼا دې په ایمان کې نه پیدا شوه لږ تعلق به انشاءالله د عالمانو سره ساتي د عالمانو تعلق دا د خیر او برکت تعلق دی د عالمانو تعلق دا الحمدلله د نور تعلق دی د عالمانو تعلق دا جنت ته د تلو والا تعلق دی د عالمانو تعلق دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د اطاعت او د خیر او د برکت تعلق راغلی دی خامخ ځان وساتئ ګورې قومه د عالمانو د مخالفت نه بدو خبرو نه د هغوی د زړه د نفرت نه د هغوی د سپکوالي نه ځان وساتئ چا چې د عالمانو سپکوالي کړی دی عالمانو پسې بده خبره کړې ده یاد ساتئ یا دې صرف د ایمان شوي دي که هغه دي نو بدعمله مړ شوي دي که هغه دي نو کور کې الله تعالی مولیان او عالمان دې پیدا کړي ولې نو تاسو به انشاءالله د عالمانو سره د الله د رضا لپاره انشاءالله تعلق ساتئ زه ستاسو د دې علاقې یو ډېر غټ عالم صاحب او د ټولې دنیا پېژندونکي ورته سابق صاحب وایي سابق ستاسو د علاقې سابق صاحب د ډکي دا ستاسو د علاقې فخر او بریاد ساتي دا قادرین دیوبند کې زموږ علاقه کې څه زمانه کې یو فتنه راوچته شوه او سابق صاحب د هغې لپاره په مخالفت کې د مشهور سړی راغلی هغه تاسو وپېژنئ چې څه فتنه راغلې ده او زموږ علاقې کې یو بل عالم هم راغی حمدالله مولوي صاحب ورته مونږ ویې د ډاګې دا د 1983 خبره راغلې ده مونږ طالبانو وړو ناستو ورسره نو حمدالله مولوي صاحب د ډکي د سابق صاحب نه تپوس کې وي سابق صاحب دا ډکیوال د سره څنګه ګزاران کوي دا ډکیوال د سره څنګه تعلق ساتي دا ډکیوال تا ته څنګه ګوري هغه به کله ناکله هغه چپنه اچولې وه که نه وی یاره دا ډکیوال خو ما ته د فرشتې په نګاه سره ګوري چې ډکي سابق صاحب فرشته راغلی بیا داسې وخاندل شاته لاړه او راغی وی ډکیوال وایي چې فرشتې خوراک نه کوي نو د ډکي سابق صاحب هم خوراک نه کوي او ډکیوال وایي چې فرشتې سکاک نه کوي نو د ډکي سابق صاحب هم سکاک نه کوي او ډکیوال وایي چې فرشتو ښځې نشته بچې نشته نو د ډکي د سابق صاحب هم ښځې او بچې نشته ګورې دا عالمان دي خو د انسانان راغلي دي هلکه انسانان دي که نه دي وایې که نه خبرې کوې که نه دا انسانان دي که نه دا فرشتې خو نه دي که نه کله ناکله د انسان نه غلطي وشي ګورې یاد ساتئ کله ناکله د انسان نه خوله اخوا دېخوا لاړه شي کله ناکله د انسان نه سترګې اخوا دېخوا لاړې شي د نورو نه دې الله تعالی په امان ساتي خو دا ستاسو بچي دي دا ستاسو خاندان ولري څنګه چې ستاسو په بچو کې او نسو کې د چالاک سوخته خطا شي نو هغې سر باندې سړی پرده اچوي او که هغه بیا ډنډوره کوي پرده پرې نه اچوي که نه دغه شانتې د دې علمو کار هم راغلی دی ګورې دا عالمان فرشتې هم دي خو دا فرشتې هم دي فرشتې دي په دې اعتبار سره چې جامې د فرشتو راغلي او فرشتې نه دي په دې اعتبار سره چې انسانان راغلي دي کله ناکله به داسې یو خبره ستا په ذهن راشي چې هغه به ستا په ذهن مناسبه نه وي کله ناکله به یو کار جومات کې داسې راشي ته به وایې دا وخت لمونځ کوو ملا صاحب به وایي دا وخت لمونځ کوو ته به وایې اوبه کم استعمالوه ملا صاحب به وایي اوبه زیات استعمالوه ته به وایې دا چل دی ملا صاحب به وایي دا چل دی د وړو وړو خبرو د وجې نه به چېرته علماو ته زړه کې څه نه راغلی وای د وړو وړو خبرو د وجې نه به کله د علماو سپکوالی نه کوې د وړو وړو خبرو د وجې نه به کله علماو پسې بدې
خبرې نه کوئ بس الله پوه شو دوی پوه شه لاس ورته اوچتوه سلام ورته کوه مولا صاحب زه ستا د پټکي قدر کوم دا پټکي چې تا د چا نښه په سر کړې ده زه د هغه غلام راغلی یم زه ستا د دې جامو قدر کوم دا جامې تا د چا اغوستې دي زه د هغه غلام راغلی یم ته چې په کومه مسله باندې ناست یې زه د دې مسلې غلام یم ته چې ما ته کومه خبره کوې چې قال الله وقال رسول الله زه د دې غلام یم نور ته پېښ شه او الله پېښ شه تا له به الله تعالی انشاءالله په دې باندې اجر او نیت بدله درکوي انشاءالله بله دا ده ماشومان به سبقونو نه راولئ ګورې ښه د آخري زمانې د فتنو نه یو فتنه دا راغلې ده چې په آخره زمانه کې به مساجد ډېر زیات غټ غټ شي په آخره زمانه کې به مدرسې د عمارت د طرف نه ډېرې زیاتې غټې شي په هغې کې به تعلیم نه کېږي تعلم به نه کېږي تاسو به انشاءالله د خپلو ماشومانو د تعلیم او د تعلم دپاره انشاءالله د دې قاریانو صاحبانو د دې قاري صاحب او د دې مفتي صاحب په خوا کې به انشاءالله ولاړ یې ماشومان به د تعلیم دپاره راولئ د نیکۍ په کار کې به د دوی امداد انشاءالله کوئ اجر به یې الله تعالی درکوي احسان به په دوی باندې نه کوئ برید به په دوی باندې نه تاوه وخې چې یو سلګون دې وله ورکړي یو 520 دې وله ورکړه او 2 کاله بیا برید تاوخې را تاوخې چې ملا صاحب ما ته خو دې ګورې سلام ونه کړه ما خو تا له پروس کالم یو 520 درکړی او سلام دې راته نه دی کړی نه د 520 او د سلګون په سر باندې به د ده نه د سلام تمه نه کې د ده نه به د عزت تمه نه کې ده له به عزت ورکې ده ته به سلام کې دی چې کومه قرباني ستا لپاره په دې جومات کې ورکوي ستا د ماشومانو دپاره د تعلیم دپاره خپل اوقات سر کوي بس زمونږ ده ته سلام راغلی دی ډېرې الله تعالی سره ستاسو شاد او آباد وساتي ګوره تاسو ته هم یو خبره کوم مولیان تاسو ته خبره دا کوم چې ګورې تاسو به برید ډېر نه تاووخئ په دې عوامو باندې ښه هسې نه چې تاسو بس دا برید تاووخئ هسې خبره کوم تاسو ته نه یم برید په ډېر په دې عوامو نه تاووخئ چې زه قاري صاحب یم او زه پلانکې یم زه مفتي اعظم کې پي کې صاحب یم نو زه به طریقه دا ده چې نو زه مفتي اعظم کې پي کې صاحب یم زه قاري صاحب یم دا برید تاوخئ نه قسم دې په الله باندې زه درته قسم خورم چې تاسو زموږ نه دونه خوښ یې ظالم زامنو که تاسو موږ سره د هغې سره به مینه وکړه نو الله به جنتیان کړي تاسو موږ نه دونه خوښ یې زما خو دا عوام خوښ دي ګورې اوس تاسو نه نیم خبر چې ستاسو خوښ دي خو تاسو ډېرونه چوکې دي که نه لنډان لوڼې نه چوکې وګوره ویړونه یې رانه چولې زه کله ناکله وایم هر محله کې او هر پیر کې الله تعالی مولا د قوم د هدایت لپاره پیدا کړی وایي دی او که نه دی مولا په محله کې د قوم د هدایت لپاره دی په کلي کې الله مولا د قوم د هدایت لپاره پیدا کړی خو په هر جومات کې الله تعالی یو بس سپین ږیري د مولا د هدایت لپاره پیدا کړي یا په هر جومات کې دوه سپین ږیري وي چې هغه الله پاک د مولا د هدایت لپاره پیدا کړي وي مولا پوزه یې زیړه ده مولا پوزه یې توره ده مولا پېړ سر یې اوچته ده مولا پېړ سر یې ښکته ده مولا پرون دې په خپل خوب اوس کړی دی سهار دې مې راته آیات کرسي وویله پکې پرون دې مې راته سورت یاسین ویلی دی خدای پوه چې دې پوزې لپاره د دې بعضو بوډاګانو نه مونږ راغلي زه کله ناکله وایم نه یا الله پاکه دا جنتیان کې دا بعضې بوډاګان جنتیان کې نو جنتیان زه په دوه معنو سره ځم یو جنتیان او یو عربی کې ویم چې تاسو پې پوه نه شئ ګورې ښه ډېر بې اودسه روز پیکل دی ښه یو جنتیان ګورې یو جنتیان او یو جنتیان په معنا د تحت تراب سره چې یا الله تعالی جنتیان کې یعنی تحت تراب کې ښه یعنی تاسو به هر حال دا راتمې نه ګپ ولګاو دا علما به انشاءالله تاسو سره ښه تعلق ساتي دوی بس تاسو عزت کوي خو تاسو به د دوی احترام کوئ چې دوی ستاسو عزت کوي تاسو د دوی احترام کوئ د تبلیغیانو یو لفظ دی او زما ډېر زیات خوښ راغلی دی هغې ته جوړ وایي څه وایي ورته جوړ جوړ درې لفظه زما د تبلیغیانو خوښ دي یو مې ناجوړ او ټول خوښ دی جوړ او جوړ یو مې د تبلیغیانو دا تقاضا خوښه ده تقاضا دا ډېر ښکلي لفظ دی ولې تاسو وایئ چې ولې ښکلي لفظ دی مونږ تللي یو بنو ته لاړو کرک کې ساده خلک وو یاره خو د دنیا په سر باندې داسې ساده خلک نه دي لیدلي ښه چې کله لاړو کېناستو زموږ کوړي طالبان وو داسې ماته اوس موږ له خو په پښتو کې چې وي لکه چېرته ځو بار ته ځو
نو موږ وی بار ته ځو نو هغوی یو بل ته داسې وکتل دا څه وایي چې بار ته ځو ځای که نه بار نه مراد هغوی دا دی چې که موږ وی نه او د سمات تلویزیون یو پکې زموږ شناخته هغه راپاسېد یو بوډۍ په خپله لهجه کې پیکه نو هغه د نر زوی راپاسېد امسا ورسره وه یو ماشوم ته یې چغه وویله یو ماشومه راشه دا مولیان د غلې ځي بلکل د پښتو غین و لام و وی وی تاسو څه نه شئ دا مولیان څه لځي غین و لام و اله دا مولیان وی دی لځي مونږ په ضرورن هم ټیټ کړ نه پاسې دی شو نه کېناستې شو نو یو مې دا جوړ او توړ خوښ یو مې دا تقاضا خو یو بل ورستلی و داسې یو کال مخکې چیل ته نو هلته معزوله قاري صاحب زمونږ ملګری دی نو چې څنګه کېناستو نو هغه هم تبلیغي دي نورو تبلیغیانو ته وایي سمینه محبت هم کړی دی دا بل پروګرام دی ما پسې دغه وایي سمینه محبت هم کړی ما وایي چې دا مینه محبت څه ته وایي وایي مینه محبت د میلمه خوراک ته ویل کېږي که نه څه مینه محبت څه ته ویل کېږي خوراک نو خوراک سره به ګورو او خیر دی تقاضې سره به هم ګورو خو دا یو لفظ به انشاءالله په منځ کې نه راولې څه جوړ به پیدا کوی ټول کافر لګیا دی د ظالم بچې او د دې لپاره کوشش کوي چې ستا او د عالم په منځ کې توړ پیدا کړي خو ته به د دې ټول کافر په سر باندې خپۍ دی انشاءالله ته به د دې ټول کفر په سر باندې خپۍ دی انشاءالله ته به دا ټوله پراپیګنډه د کافر ختمې ته به دا ټول د سوشل میډیا اکو بکو سرچندکو ختمې ته به د دې پرنټ میډیا دا ټوله ګتې به ګتې ختمې سر به ونه ماتې او وایې به چې زما د عالم سره توړ نه دی بلکې زما د عالم سره څه راغلی دی جوړ راغلی دی او کله نه کله چې موږ په سکول کې یو که نه نو موږ چې ماشومان و د دوی ځان له دنیا نه دی ماشومانو نو موږ چې به کله د یو بل سره روانه کړه نو موږ به وایې څه هلکه قاري صاحب څه شی دی روانه ده او چې کله به م جوړه کړه نو بیا به م وایې هلکه څه شی دی جوړه ده نو تاسو به د دې مولیانو سره دا ګوته کوئ او دا ګوته کوئ ستاسو دا ګوته خوښه ده دا د صلح ګوته ده دا د محبت ګوته ده دا د صلح ګوته ده دا د طاقت ګوته ده دا د رورۍ ګوته ده دا د خیر ګوته ده زمونږ به د قاري صاحب سره همیشه د دې ګوتې یارانه وي او د دې ګوتې د یارانې به مسله انشاءالله تعلق نه وي مقصد به دا دی چې تعلق به سره د عزت او د احترام ساتو زما 4 بجې پروګرام دی تخبې کې بیا مې 15 بجې پروګرام دی تخبې کې بیا مې 6 بجې پروګرام دی ناګومان کې نو زما د آبادي خبرې به لږې وي خو خیر دی تاسو به هغه په ډېرو باندې قبول کې